د ایمان تجدید دا دی عزیزانو چې کله د چا د خولې څخه یو داسې توری ووتی مثلا دا یې وویل خپلې کوروالا ته چې تر الله را باندې ګرانه یې په دا خبره دی کافر سو یو سړی دا خبره وکړي شراب یې وڅښل بیا ویل شکر الحمدلله دا کافر سو په دې خبره که یو سړی راولاړ سو حرام یې وخوړل حرام روپۍ وې د سود وې د رشوت وې د غلا وې د قبضې وې الحمدلله زموږ هغې نه عمرې واجونه چې به کوي بیا تبلیغ کې ولاړ سي بیا مدرسه جوړه کی مردار روپۍ دی بیا حج لره ولاړ سي حاجي صاحب راغلی دی الله اکبر حاجي صاحب راغلی دی ابوالعظمت املا ویلې ولکه په پاتاو سړی جنت لره تللی قسم په خدای که یو مالداره سړی په ټول ژوند ورغله ولاړ سي او والله که یو غریب جنت لره ولاړ سي که په پاتاو کېدلی ځکه دا میرانو پر پاتاو ډېر لوی رش د غریب پر پاتا یو شی نه خو خبره د ژوند د عزیزانو د ژوند د ایمان تجدید دا دی عزیزانو چې کله د چا د خولې څخه یو داسې توری ووتی مثلا دا یې وویل خپلې کوروالا ته چې تر الله را باندې ګرانه یې په دا خبره دی کافر سو نو به دی دا ووایي چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا کومه خبره چې ما وکړه یا الله پر دې خبره زه معافي غواړم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله چې کم توری تا ویلی دی د کم توری د وجه څوک کافر سوی دی هغه توری به خاص کر یادوي چې یا الله زه معافي غواړم پر دې توري باندې بیا به د هغه څخه مابعد کلمه وایه حتی علما فرمایي که تا حج کړی و اوس دویم وار بېرته مسلمان شوې بعضې علما فرمایي ته به د سره حج کوې ته به د سره بېرته حج کوې څونه عجبه خبره ده یاره او تجدید د نکاح بیا دا دی چې ایمان د سړي څه ولاړ سي نکاح هم ځي کوروالا هم لاړه تجدید د نکاح دا دی چې دوه کسان گواهان نارینه که دوه کسان یو سړی دوې زنانې دا کښېنوه د خپلې کوروالا سره کښېنه مهر معلوم که مهر معلوم که یا 5,000 یا 8,000 هر څو چې که ورکول نه ورکول بیا ضروري نه ده نو زنانه دې دا ورته ووایي چې ما خپل ځان و تا ته په 2 روپۍ مهر 5,000 و 4,000 په نکاح در کړی ده خاوند دا ورته وایي چې ما ته د خپل ځان دپاره په 4,000 روپۍ مهر یا 5,000 4 څو مې ښولي دي ما قبله کړی دا نکاح وسوه صحیح سو دوه کسان به ګواهان وي که دوه کسان وو یو سړی دوې زنانې په خالي زنانو هم نه کېږي یا سړی راولاړ سو په خپل کور کې خپلې کوروالا سره ناست دي راسم او تا نکاح تازه په هغه هم نه تازه کېږي ها که د هغوی وایي چې راسم او تا نکاح تازه کو مهر نه غواړي ګواهان بیا هم ضروري دي مهر نه غواړي بیا هم ګواهان چې دي هغه غواړي خو بس عزیزان